نو دا تنظیمي خلق او دا تنظیمي خلق چې وي نو دا ډېر درانه او خواږه خلق او دا په خپل ځای باندې ولاړي. عوامي نیشنل پارټۍ باندې هم مونږ خبره کوو. عوامي نیشنل پارټۍ په دې ضلع کې ډېر لوی عمل دخل او دلته کې د هغه یو ډېر لوی هولډ هغه پاتې شوی دی. اوس هم دی په پبو تحصیل کې حکومت د پبو تحصیل د هغه دی او جهانګیري کې ډېر غټ ووټ اخیستی دی. دغسې په نوښار کې اوس چې امیدواران کوم عوامي نیشنل پارټۍ راویستي دي نو هغه عام جی په ټول برابر دي. هغه طرف نه جی مونږ که خبره وکړو مسعود عباس خټک هغه پارلیماني سیکرټري پاتې دی، یو ووټ بینک لري په دې علاقه باندې. نو دغه علاقې ته په ټول برابر کس دی او ډېر حرکت سره او ډېر تیزی سره خپل هغه انتخابي مهم هغه جاري ساتلی دی. او هغه که مونږ ووایو دا تحصیل الیکشن هم چې تیر شوی دی نو دا د هغوی دپاره یو ریهرسل یو پریکټس و. هغې کې هغوی هغه رابطې او هغوی هغه خبرې او هغوی هغه چې کوم سلسلې نه تیر شو نو اوس دا را روان الیکشن زما اندازه دا ده چې هغه به دی دپاره نور هم کارآمد ثابت هغه مخکې الیکشن چې کوم دی نو هغه دی دپاره به دې کې اوس ډېره زیاته فایده ورکوي ځکه چې ډېر زیات تړون رابطې او خلقو سره یو جوړښت دی. نن مغلکو کې محله مغربي ورته وایي هلته د عبدالمجید استاد پوره خاندان هغه په عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل شوی دی او مسعود عباس خټک او زوی د دې چې دی هغه نوجوان قیادت دی او د عوامي نیشنل پارټۍ نایب سینیر نایب صوبایي صدر دی. نو او په دې حلقه کې او په دې علاقه کې ډېر مړی ژوند دی، د دی ډېر لوی سماجي خدمات دي او یو دردمن شخصیت دی. خلقو سره ډېر خیر ښېګړې کارونه په علاقه کې کړي دي. نو دغه علاقې طرف ته هغه د هغوی چې کوم رول دی هغه ډېر تیزی سره روان دی او ډېر سیاسي سرګرمیانې هغه طرف ته د هغوی جاري دي. دغسې مونږ که ووایو چې دلته د عوامي نیشنل پارټۍ باره کې به مونږ خبره کوو نو که مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د انجینیر حامد په پی کې 85 کې چې کوم دې ټایم کې راوتی نن د هغوی د انجینیر حامد والد صاحب دې علاقه کې ډېر لوی خدمات او د خلقو سره یې ډېر خیر ښېګړه وه. دلته نه حکومت کې پاتې دی او د دې علاقې قیادت یې کړی دی. دغه وجه ده چې د دې تعلق هم خیشکو کې دی او دی خپل هم د خیشکو نه دی او خیشکو کې ډېر غټ ووټ بینک دی او عوامي نیشنل پارټۍ دغه علاقو طرف ته تنظیم هم شته. د هغوی پروګرامونه او هغوی چې کومې رابطې دي هغه ډېرې تیزی سره جاري ساتلي دي. نن هم خیشکو کې خانیاز دو هغوی سره د دی څه راضینامه وشوه. دغه خاندان دا د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره دغه علاقه کې دا راضینامه تنظیم دپاره د تقویت باعث جوړېدی شي او د انجینیر حامد کم انتخابي مهم چې دی هغه یو خپل انداز سره چلی. د هغه خپلې رابطې دي په دې علاقه کې نوجوانانو سره د هغه مشرانو سره او په خپل رنګ او ډنګ کې هغوی خپل انتخاباتو هغه انتخابي مهم هغه جاري ساتلی دی. دغسې ورسره د خان پرویز چې خان بابا باندې مشهور دی هغوی او د هغه زوی هغه مسلسل تحریک سره د هغوی پروګرامات چې دي هغه جاري دي. مړی ژوندی او جنازو هغوی کې شرکت کوي. د عوامي نیشنل پارټۍ ورکر دی نو هغه هم پرجوش دی، پرعزم دی.